فرمان الله ملیزی. دا وخت زه موجود یم د حاجت وایر ملیزی هاوس کې زه موجود یم. جی السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. تجربه فرمان الله حاجي صاحب دا راته ووایه د پښتانه پر وطن باندې اور بل دی په کوه سلیمان باندې په ضلع شرانې کې نن 14مه ورځ ده چې دا اور بل دی. په دې کې چې ډېر مختلفه حیوانات چې دي هغه کې سوځلي دي، خلک کې وسوځل سولو، مطلب د خلکو ځاني نقصانان کې وسو او مالی نقصانونه ډېر کې وسو. او بالخصوص دا دی چې دا د پښتون وطن یو ډېر غټ ځنګل چې دی هغه وسوځل سولو. په دې کې رقم حیوانان وسوځل سولو. د دې په حواله سره یې سره ته ووایه، د حکومت د بېغورۍ په حواله سره یې سره ته ووایه چې حکومت اقدامات نه پرېږدي. د دې په حواله سره یې سره ته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان الله ملیزی صاحب ستا ډېره مننه. خبره داسې ده چې په دې کې به یو حکومت زه بیا په بل انداز خبره کوم، په دې کې موږ ټول مجرمان زما سره ونیسئ، بیا در ادنا کارکنه پورې د لوی سیاسي سره ونیسئ، بیا در کوچني سیاسي پورې. حکومت خو د حکومت وایي چې زه مور و پلار یم، دا جوټه دعوې کوي سر د پاکستان حکومت مور و پلار دا رقم نه وي. زما د وطن د زرونو کلو یو ځنګل چې پر دې باندې زما په لکونو انسانان پر دغه شتمني باندې انحصار ولو، چې چا به 10,000 پر اخیستې پر د جلغوزو باندې، چا به 50,000 پر اخیستې، چا به 1,00,000 پر اخیستې، چا به 15 پر اخیستې. د غرو د شاړو غریب خلک دا آباد ولو. نو د هغه باندې نن یو دی کیفیت روان دی چې د هغه انسانان کې وسوځل سو، کورونه کې وسوځل سولو، د زرو کلو شتمني روانه ده، اور یې اخیستی دی، ګرد د دنیا یې ویني، ګرد تماشایان دي ورته ناست دي، خالي سیل کوي. کم سے کم که زه تا ته ووایم چې حول مولانا فضل الرحمن دونه زړسوی نه لري چې کم سے کم ده ویلی چې دا عمران دې ختم سي، دغه شهباز شریف و نواز شریف چې راشي، د ده د طبیعت خلک رالو، د محمود خان د طبیعت خلک رالو، د ګرد سیاسیانو چې دغه حکومت 10-12 سره ملګري دي، د دې ګرد د طبیعت پیپلز پارټي، مسلم لیګ، کاپ، نن ګرد سره ملګري دي. لیکن پر دا سربیره دغه شی پاکستان هلته یوه دعوه کوي چې موږ د ټولې نړۍ اسلامي نړۍ یو اټمي پاور یو دای شان جوړ کړی دی، یو داسې په طاقت، یو داسې افغانستان ونیو، یو دای مې وکړو هغه مې وکړو. لیکن دلته خپل وطن کې موږ خپل وطن اور اخیستی دي، دغه شی نشته چې زموږ اور مړ کړي، دونه مواد دی نه لري، دا اټمي صلاحیت ستا دا کمه دی. ته چیش لري، ته دونه شی نه لري چې ته د خپل بچیانو سره اور مړ کړي، ته د خپل شتمنۍ اور بند کړي. دا خو ګوره ستا پر دغه باندې یو سوالیانو شان دی چې ته ځان اټمي طاقت بولې، ځان یو دونه پاور بولې، او په خړو اوبو کې زه ستن پیدا کولی سم، زه پلانا کولی سم، زه بستانه کولی سم. لیکن د بدمرغۍ نه حکومت باک پکوي، نه یوې سیاسي دروز پر انټرویو پر ورکړې ده، نه محمود خان، نه مولانا، نه اسپانیار، صرف په دا اخته دي چې ولس به څه رقم په وټو خطا باسو. بلدیاتي انتخابات روان، سرونه په اخرو کې دي. دا دومره غټه هغه مرغان دي، دغه مرغان سوځي، هغه حیوانات سوځي چې زموږ د وطن سره د نسلونه ختمیږي. لیکن د بدمرغۍ نه یو سیاسي دا غږ کوي چې دا شهباز شریف ته ووایي چې وروره یو شی راکړه دا اور مړ کړه. کم څه کم ګلیډر وروي، هغه سیډونه ورته ګلیډرانو چې ورواړي، اوس ګلیډران ورواړي، هغه څه سیډونه په خپله دی ورته کاټ کړي، هغه اور چې پرې روان دي هغه پرمختګ یې باندې کړي. ټانکران وروخېږي، کم سے کم په هلیکاپټرو کې د خلکو ځنګلونه دي، شمال یو شی داسې ګیسونه ستا داسې پر وپیشي، هغه اور په هغه ځای کې مجموعات ختم یې بند یې. لکه څنګه چې دا رقم اور په ترکیې کې هم ولګېدي، او مثال یې زموږ د ګردو مخته دی، په ترک کې ولګېدي چې هغه په 15 ښاره کې اور ولګېدي، لیکن بیا هم په یو څو ورځې کې هغه کنټرول کړي. زموږ د بلوچستان کوم ناهیله ګورنمنټ چې دی، دې تر اوسه یو اکشن هم نه دی پراخستی. دا دونه غټ اور باندې یو هلیکاپټر چې دی چې دی پر ګرځي،
آیا په دې مبارک کې هغه یو هلیکاپټر دې دپاره ورځي ګوري چې ته ودرېږئ چې ښه لوټ پر وګرځېده که نه پر وګرځېد یو هلیکاپټر نو چی شي کولی شي په دې کې یو اسټرالیا سخته ناکامه شوله یو موږ پاکستان د پښتنه سیمه سخته ناکامه یو چې هېڅ نسو کولی بې بسه ورته ناست و لاس درځني بغاره لا نه کوي د خدای ورېتی په دې سیاسیانو و دې مذهبي ګوندو و دې ټولو ته دا خواست کړو چې بغاره وکړي پر دا خلکو باندې دا خپله وطن دا خپله شتمني بچاو کړي لیکن هېڅ خلک نه کوي خلک مړ سر د ووټ دپاره اوس هم زه حیرانۍ اخیستی یم چې د دې سیاسیانو سره کوم ووټر دي دا به سر کله خلاصوي که مذهبي خلک دي که وطن پرسته خلک چې د دې ووټر به سر کله خلاصوي چې پر دا باندې ستا سیاسي ستا مشر تا د مخه کړی دي د یوې بنګ و بالا دعوې کوي د اسلام دعوې کوي د پښتونوالي دعوې کوي لیکن پر دا شیان باندې خاموش وي دی هم خدای ناخواسته په دا خوشحاله دي چې ښه دي چې ګر د در په دره سو ګر د ولس خوار و غریب سي بس برابر نو په تا پیسې دي زنده‌باد و مرده‌باد و زنده‌باد و مرده‌باد به درپسې کوي نور به هېڅ وس نه لري نه به د تعلیم وس لري نه به د شتمنۍ وس لري نه به د کاروبار وس لري دا شیان یې ټول د پښتانه نسل کشیر په دغه ځای کې روانه ده هېڅوک باک نه پکوي خدای دې فضل کوي بس ما خدا قدر خبره وله چې زما په وس راوله یو اواز تا ته خواست کوم د میډیا په توسط چې دا د یو ځای ورسوي بالکل سر لکه څنګه چې تا وویل د بلدیاتي انتخابات بلوچستان حکومت چې دی اگر په بلدیاتي انتخابات کې چې دی هغه ډوب دی او سر یې په بلدیاتي انتخابات کې دی یا په عدم اعتماد کې دی د چمن کم دا چې بلدیاتي انتخابات چې اوس روان دي په دې کې داسې کسان دي چې هغه بیخي ډېر کسان یې کې درولي دي د دې په حواله سره سره ته ووایه فرمان الله صاحب په دې حواله به زه څه درته ووایم دا انتخابي پیرست پر دا باندې زموږ د پښتون قبایل جرګې طرف زما زوی عادل ټکټ ولاړ موږ یې د خپلې مالیې سره کښلي په بله مالت کلي ته غورځولي 201 ووټه دي د ټوټل په دا کې 100 ښځې دي او 161 نارینه دي ته داسې راواخله د زوجې دا ښځې دا راواخله دا د مختلفو کلو سره 3 ښځې 4 ښځې 5 ښځې راټول کړي دي ګواکې د 40 کلو سره راټول کړي دي دا زموږ په بولینګ ویسټ دی بولینګ نوی بولینګ جوړ کړی دا پر غورځولي ته به چاله ځي د مردار باغچې دا بکشي توزه کاریز دا بکشي دا ډېره کاله دا بکشي د ګوري د کاله دا بکشي مثال شاوخوا د سیندوس 5 ووټه راکښلي دي دغه به جوړ کړي دي پیرسته به جوړ کړي دي اوس نو ته چاله ځي د چا ته به وایي چې تی به کلي د پلانې د کور انسانان موږ بولینګ ووټ دی تېره سره ولاړ دی موږ ته وښه مطلب نارینه هم دغه رقم ما هغه سره ملګرو ته اوس نن دومره د دغه ورکړی دی حالات ورکړی آج مې ورکړی دی چې راسې ورور موږ د دې ووټ کورټ بایکاټ وکړو دا به څه رقم ووټ دی چې ته خپله د خپل کلي ځای هم راجري کړی اوس خلک چا کتلي دي چې د ووټ شپې راغلې خلکو جمع کړل اوس الکشن کمیشن پرون نارواس هغه وایي اوس پر دې باندې کار نه کېږي زما خپل زامن یې په یو پولینګ نه پر بل نو به ورونو کلی مالا او ته به څنګه په دې باندې سره کوم ووټ سي مالې مرګرو ته وویل ما راځ په دې بس ما خپل دا فیصله کړې ده پر دې به بایکاټ کو د دې ووټ سره به بایکاټ کو دا قدر دی چې د ووټ بعد به اصل خان دا یو غټ را ورسوه په دا پوهېږه کدی وای دا کار ما نه دی کړی کدی وای دا کار ما نه دی کړی په دا پوهېږه چې درې نیم کال کېږي سموای خو سي خارج بکشي په دا پوهېږه چې یارو پلانای خپل خلک ورولګو خپل خلک برلګولي لیکن دا نه ورته وایي چې د هرې علاقې خپل ووټ خپل علاقه ته ته څه در پیښه ده چې د 30 کورو په دا 211 کې د 30 کلو خلک سره راغوټه کړي مطلب دا د الیکشن کمیشن دا د غلطي ده که د اشرخان په دې کې لاس دی په دا کې نااهلي ده په دا کې د سیاسي ګوندو لاس دی دا دغه رقم ځله پاشلي دي اوس په خلکو کورو کې پیښه اوس په هر علاقه کې د خلک راپورته شوي دي د خلکو خانې ملکي مطلب خلک دراباده پر خلک نه مني
دا به ختمېږي چې دا د پلانکۍ قبیلې دي، دا د پلانکۍ قبیلې د قبیلې اوس ختمېږي. د انسانانو شعور پیدا کړ د 20مه صدۍ ده، په هره قبیله کې خلک راپورتېږي. اوس خلک د خپلې مایوسۍ څخه دغه دندې یې شروع کړي چې ووټونه یې ځله پاشي. اوس په ووټل پاشو کې به نو ته چیش کې اوس موږ خو دا فیصله کړې ده انشاءالله موږ به پښتون قبایل جرګې طرف څخه بایکاټ کوو. بیا به ځو د ډي سي سره به دې سره به خبره کوو چې دا رقم اوس موږ په دې سره کوم انتخابات وکړو، څنګه مقابله وکړو. نو زموږ دا خبرې وې بس. خدای دې خیر وکړي. کور ودان ډېره مننه چې تا موږ ته خپل قیمتي وخت راکړې. جی دا و د پښتون قبایل جرګې چیرمن حاجي محمد طاهر صاحب چې خپله وینا یې زموږ سره وکړله. کور ودان ډېره مننه. فرمان الله ته اجازت راکړي.